دا سورة انفال آیات نمبر 11 پارا نمبر 9 رکو نمبر 14 شروع شو. واقعا د بدر مبارک شروع کله چې جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه و آله وسلم او داغه ملګری چې هغه تقریبا 313 او د یو قول مطابق 317 کسانو دي سره چې دینو اصل هم کما کوزه تقریبا ته توري وسره وي ټول مجاهدین سره ته توري وي بدر په میدان کې او شپږ وسره زغره وي 313 کسانو چې تل روان شو نه درې کسان به چې دین په باندې کېناستل نمبر وار چا سره به کې پیزارو نو او دو وسره سنو یا شپږ سنو مختلف اقوال راځي به هر حال او کافران 1000 مسلح او هغې سره وخان هغې سره سونه یو قول مطابق چې دی 200 وخانو سره یو قول چې 170 وخانو سره او اصول مسره چې دی نو بیګا ماسو یاد کړی نا مشرکان و کافرانو سره 170 بیت صحیح دا وسره سونو 170 یاسل او وسوا دا وسره خانو او خو مصلح پهلوانانو د مکه معظمه ځوانانو او دومره کارو چې بغیر د ایمان نو صحیح دی کنه الله الله دي چې کله لاړل غیم رالل د مدینه منورې نه اتیا میله فاصله دی مواله دا بدر مقام واقع دی هغه طرفه کافران ورسېدل او جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم او داغه ملګری دي چې کله ورسېدل له کافرانو هغه ځای باندې مخکې نه قبضه چولم هغه ځای کې پیو په وی هم دیدار مسلمانان چې کله ورسېدل صحابه کرام مجاهدین جناب نبی کریم محمد ربی دا شګو یو ډیر راکیا غونته کې بدی باغې باندې پړاو واچو دي چې یو کتل چې دا خوشګی دي او مزارم شیو تګي مو د سکوله پارمو بنوي او شګی دي خپل مضبوطی کې نو او بعضې ملګري پکې داسې وي چې هغې مده شپه تېره شوې وه نو هغې ته بیودسیم لاحقه شوې وه شیطان راغی ورته وسوسه واچوله ورته ویې چې دا تاسو د الله تعالی وعدې دي چې الله ستاسو امداد کوي نصرت کوي دا څنګه امداد کوي کافرانو سره اوبه دي او خو مضبوط هم دي پهلوانان هم دي لشکر هم دي اسلحه هم برابر د بومو هغې ته میلاو شو تاسو چې دی نو نه وسله شته نه سورلي شته او نه غذیه سم ستاسو ورسېدا څه کوي ګرمه شګه د تاسو بتاویږي راتاویږي د شیطان دا وسوسې د صحابه کرامو ته په زړه کې واچولې دي کله وسوسه چې راغله نو الله کریم یو بهترین کرم وکړو شپه شوه نبی کریم محمد ربی دعا کې صلی الله علیه وسلم یا الله مختصرونه کې ټولګی دی که دا لاړ شي نو د اسلام نو څوک وانلي دعاګانې الله قبلوي دعا کوي د خیرو په مقابله کې دعا وشوه ښه مزیدار سحر لمونځ وشو خو نبي علیه السلام سره فکر دی دعا کوي به هر حال جنگ میدان لګېده
نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم میدان ته وروته او د مجاهدینو صفونه په خپل سمای ښه څوک پیغمبر علیه السلام به نفس نفیس او غیله مشوره ورکړي چې تاسو به دا کار کوئ. څنګه مشوره ورکړي؟ ورته وي به تاسو زیاتې غشي نه وړئ، داسې به نه کوئ. دویم تاسو وړاندېوالی نه کوئ، وړاندې به نه کوئ. دریم تاسو به وګورئ چې هغې څه کوي، هغه نظر کې اخلئ. دا څو خبرې پیغمبر علیه السلام وکړئ او صف برابر که کافران مشرکان چې دي د مکې معظمې هغې خپل صفونه برابر کړل. دی خوا دي پیغمبر علیه السلام چې وګوري زموږ صفونه کم کسان دي، که صفونه مضبوط دي دا به څه کېږي؟ هغې له تسلي ورکوي. ابوبکر صدیق دی یو طرف ته، عمر فاروق دی بل طرف ته، صحابه کرام دي. صفونه برابر شو. به هر حال مختصر دا چې د هغې طرف نه یو کس راغی بد شکله، اسود ابن الاسد. اسود ابن الاسد وایي دا ډېر بد شکله سړی او وایي راغی چې قسم په الله زه به د کوی نه بوس کم او ما ته یې څوک څه وایي را میدان چې خپل الفاظو کې ویم، ما ته څوک هم څه نشي ویلی تر هغې پورې چې په دې کوی باندې ورشم چې کوم د بدر دا کېږي او دې نه بوس کم، ما ته به یې څوک څه وایي. هغه شی ګرمو روانې شروع وایي دې کې چې دی بس هغه راووتو راغی. دی هم مسلمانان دي چې څنګه راووته راغی بس اپی طرف ته چې کله د ځان سمو که نه اسلام مسلمانانو چیلنج کړل او روانیم کو میدان هم ګرمو. بس سید الشهدا امیر حمزه رضی الله تعالی عنه غلی غونډه کې میدان ته وروت. وایي راځه اوس به دې پته لګي. یاره چې هغه کله رامنډه کړه که نه او ده پې ګزار وکړو بس روی وغورځو. دا یو خپۍ وله کټ کړه. هغه بیا خپل قسم سر ته رسو او په چا خبره په هغه لوسو پوسو په خړپوسو روان شو ځان هلته رسو. بس دا بله خپۍ هم تېووله او شی سنبال کړي مردار یې کړه. حمزه رضی الله تعالی عنه اسد الله و اسد رسوله صلی الله علیه وسلم وایي دا د الله او د الله د رسول پیغمبر هغه زمری دی. ماشاءالله کله چې هغه کار تمام کړه که نه دې کې چې دی د کافرانو طرف نه عتبه شیبه ولید. عتبه او شیبه دا رونو او دا د ربیعه زامن او ولید چې دا بیا د عتبه زوی و د ربیعه نوسی و. خو دا درې واړه زبردسته پهلوانان د دې مخکې به چا رب نه شو داسې پهلوانان لسته کسان به تر 30-40 کسان پورې به ودي را سملول. 30-40 کسان به د یو کس مقابله د هغې کول هغه به سنبالول. وایي دې غله غونډه کې میدان ته راووتل عتبه شیبه ولید او دا د هغې فخر و. فخر هغې سور کړي دي چې ماشاءالله کسان راووتل. اوس په دې چند کسان دي له اوس خانه تا خانه کې دې طرف نه چې کله دې میدان ته راووتل دې طرف نه رسول الله مبارک فرمایل چې هلکه څوک په پاسي یو درې نوجوانان پاسېدل. یو په هغې کې معاذ و بلکې دواړه معاذان معاذین. یو معاذ ابن عفره د پلار نه و مور یې جمدی هغه وخت کې او بل معاذ ابن عمر یا عمر دا او بل طرف ته او دریم صحابي چې و هغه یو بل صحابي و دریم کس و. درې نوجوانان چې دي وروتل میدان ته پیغمبر علیه السلام ته لږ پلاني ته پاسه درې کسان چې کله وروتل دې چې کله میدان ته شو نو عتبه او شیبه ولید ورته ویله که تاسو څوک یې من انتم څوک یې تاسو نه هغې ورته وی منګه د پلانې قبیلې نوجوانان یو. وایي نه تاسو لاړ شئ موږ تاسو سره جنګ نه کړو تاسو ډېر نیکان خلک یې او وایي تاسو پکې څوک یې بیا ورته داسې او تاسو د مقابلې زمونږه نه یې
تا ډېر ښه خلک یې تاسو دې ځای نه چې دی نه سیټ ته شئ او ستاسو چې کوم فخر دی هغه وباسئ زموږ چې کوم مقابلې ولې هغه وباسئ میدان دا کوم دي مسلمانان یې چیلنج کړل هغه څه شو وایي هغه وباسئ پیغمبر علیه السلام دې ته وایي تاسو راځئ دې درې واړه ته وایي تاسو راځئ او رسول الله برکم او فرمایل علی پاسا رضی الله تعالی شیر خدا بیا حمزه پاسه شیر خدا رضی الله تعالی عنهما دام شیرو کنه اسد الله و اسد رسوله صلی الله علیه و سلم او بل طرف تا تقریبا غالبا ذهن میں علوموزی خو یو معمر صحابی و مشر صحابی و صحابو کې معمر هغه ته وي ته پاسېږه عبید الله تقریبا ابن جراحه رضی الله تعالی عنہ خو یو پکې علی یو پکې حمزه دي ته وي تاسو پاسېږئ درې واړه پاسل میدان ته وروتل کله چې حمزه وروته کنه او کله چې علی وروته او کله چې عبید دی وروته درې واړه ته من انتم تاسو څوک یې هغه ته انا حمزه علی وته او انا علی او د بل صحابي وته انا عبید الله ابن جراحه وای ټیک ته وای تاسو زموږ د مقابله یې او تاسو چې دینو وای د نیکانو خلکو زد یې د نیکانو خلکو زد یې یعنی تاسو چې درې کسان مخکې راغلي هغه نیکان خلک او تاسو د هغې ضد یعنی تاسو نیکان نه یې دی مقصد و کلاړیانو که نه چې کوم مختلف راغلي وو نو هغه ډېر نیکان خلک وو او تاسو د هغې ضد مقابل یې تاسو نیکان نه یې دې ورته ویې زه الله د خیر کې خو ځه ته خپل کار وایه څه خدمت دی خدمت سره یې سره بیا ګورو دا فیصله به خلک کوي خدمت سره عتبه شیبه ولید روتل میدان ته د مکی مشرکان ګوري ډېر په شوق کې دي چې ماشاءالله کسان روتل دي له اوس کار تمام کی عتبه د عبید الله ابن جراحه د په مقابله کې راغی شیبه د حمزه او ولید د علی رضی الله تعالی عنه مقابله کې راغی کله چې عبید او دغه شانتې عتبه جنګېدل د عبید دا معمر صحابي و په دغه ګزارونو کې د په هغه باندې ګزارونه وکړل مقابله کوله یو بل سره دی پکې زخمي شو هغه هم زخمي شو او دې خوا کله چې شیبه وروته که نه او حمزه باندې ګزارون کړل رضی الله تعالی عنه بس هغه په ځان خبره دغه سنبال کړ ټکو ساتریک او علی چې دی نه خپل ملګری چې دی خپل ملګری نه خلکه مقابله کې چې کوم راغلی ولید اسی په ځان خبرېده بس هغه سنبال کړ ټکو ساتریک و چې ضرورت نه کولو ول که نه و یا سرونه د هغې مکې طرف د شوینې ته روان شي شلقار یې کوئ او حمزه چې کله وکتل چې یاره زما ملګري سره بل په پرزولو دی بس ور منډه یې کړه بس هغې ته نه دې خوا کړو بس د عتبه نم دا سر کټ شیخ وغورځو مردار یې خپل ملګري په اوږه کری وسته خپل ځای ته او چې دی نو سیټ یې کړ بیا تقریبا درېیمه سوالونه پس دي چې راتلل واپس مدینې منورې ته مقام صفرا کې بیا دا صحابي وفات شو هلته دفن شو رضی الله تعالی عنه بدري صحابي چې کله دا کار وشو د مکې مشرکان وکتل چې اسود ابن الاسد اخم خو غونډګرو لاړ چپې کړ عتبه هم لاړه شیبه ولید پهلوانان خو رانه خوا دې خوا کړل دا پسې کېږي د هغې په دې منځ کې ګنګوسې شروع شو اختلاف شروع شو چې دا خو کار روان دی دا پسې کېږي دې خوا نه پیغمبر علیه السلام دعا کوله او یو موټی شګې راواغستې هغې طرف ته وویشتې وروستو راځي وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی
ناغي چې دې کله شي ګورسه نو سړي په خپل ځان شو په خپل منځ کې اختلاف هم شو خو بیا هم کافرانو خپل کفر مضبوطو بس ټولو یو حمله وکړه هغه مضبوطه حمله دې طرف نه دې حمله وکړه بس جنګ ونښته داسې جنګ وشو چې د هغې نه 70 کسان مرداران کړل او 70 یې قیدیان کړل جنگ چې کله اختتام ته ورسېدل څه وتښتېدل لړل میدان یې پرېښوستو میدان یخ شو دغه دوران کې دغه دوه نوجوانان چې کوم معاذین عفرا او عمر دغه دواړه معاذین رالل عبدالرحمن ابن عوف وایي زه په دې زه تاوېدم وایي ما نظرت شو وایي ما پسې دا نوجوانان رالل دا داسې کوم وکړم موږ ته وایي چې کاکا دلته ابوجهل ته پېژنې یو هم راته وایي بل هم ما ورته وایي چې څه خیر دی وایي ما موږ ته وایي چې او خیر دی هسه زموږ کار دی ما ورته څه کار دی چې پیغمبر علیه السلام په سیرت یې بدې وایي د هغه موږ نن کار تمام و وایي ما چې دا خو ماشومان دي به څوک وایي دې دوران کې ابوجهل چکر لګو تاوېده را تاوېده هغه بچ دی دغه لا کار نه تمام شوی وایي ما ورته وایي چې هغه دی وایي چې څنګه مې ورته هغه دی که نه بدي کې ورشه تېر شو دواړه پې ګزارونه وکړل د اس نه لاندې راغورځو شي او چې دی نو زخمي شو دواړه چې دی نو د ګرځېدو نه څه کړه وایسته لاندې پروت دی بس ساه اخلي صرف ساه پکې نور پکې څه نشته دا دواړه پیغمبر علیه السلام لراله یا رسول الله مونږ خاشي مردار کړ څوک ابوجهل چا و یو یې ما بل یې ما پیغمبر علیه السلام دواړه چې تاسو تورې وښایه چې ورته خو دې تاسو دواړه باندې راځئ کار هم کړی دی دواړه بچی دی دې چې کله میدان یخ شو نو بیا صحابو ته وی رسول الله مبارک وګوره لاړ شي تعالی شو کې سیسا کتاب دی چې وی قتل عبد الله بن مسعود وت رضی الله تعالی عنه دی وی داونه لک شانته کم او د علم یو خزانه وا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه پیغمبر فرمایل صلی الله علیه وسلم چې کنیف ملئ من العلم دا یو خزانه د علم نه ډکه ده چا باندې کې وی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی و چې کله دی ورغه ابو جهل پروت دی سا اخری په لوسو پوسه چا خبره ګوري سي عبد الله ابن مسعود ورلم ما ته وی چې خپل استهلاک مده که خچاره هغه چې څنګه را رواني خپل کار نه کې خپل ماته دي کټتي سه پس په مو دا خبرې کوي عبد الله ابن مسعود بره په پاسه کې نست په سینه باندې وراته څنګه بره ځکه کې نست ماته چې شپونکي څنګه بره ځکه کې نست عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی اوس پرمګړ شو سره ولې اوس دا قرار زما د پاسه کې نست ګړ اوس پکې لاته دا ته دوه نشوي مخبر استیلا کوي عبد الله بن مسعود وی رضی الله تعالی عنہ ماته اثر کټکو کنه وای ماته وی چې سکه ماته چې اثر نه کټکوم کنه سکو وای ماته چې اثر زما لګلاندې کټکا دغه ما کټکو لاندې او د ټولو کافرانو په دې مسکه ما اثر کې زما اثر په ټولو کې غټ کاری چې دی به نه یاري د مضبوط پهلوانو راځه پروا نه کول او پیغمبر ته وایي چې تاسو رضما ان روس نورم نفرت زیات استاسو دومره په خپل کفر باندې کلک سره د نکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پیغمبر او فرمایل تمام الحمد لله رب العالمین و اذا کفر خاتمه او شد الله تعالی پر الحمدلله ثناګانی چا فرمایل جناب نبی کریم محمد ربی صلی الله علیه وسلم هغه دروستو چې دې کله دا مسله ختم شو بدر شو جنگ بدر قیدیان پکې 70 کسان قیدیان پکې راغلل کله چې قیدیان راوستل رسول الله مبارک مشوره غسته د قیدیانو سره سوکو او بکر صدیق یا رسول الله دی بخوشی کو د ملاسم په دغه راکې فدیه راکې د مقابله کې پیسې ودنه کړي ریوال وسله به نوالو دا کسان ورته سکو خوشو عمر ته عمره واستا سره اینا سوکو هغه وته یا رسول الله
داسې کار وکړو زما خپل کسان هم پکې شته زما چې کوم دغه رشته داران دي ابوبکر هم پکې شته د پلاني صحابي پکې د پلاني هر چاته خپل خپل کسان حواله کړه چې اصلونه ترې کټ کړي وي دا ګنده بوټي دي دا نه سمېږي او موږ ثابتوو چې زموږ الله سره مینه شته او زموږ د الله دشمنانو سره مینه نشته دا کار وکړو دا ګنده بوټي دی لکه رسول الله مبارک د ابوبکر فیصله واغسته او د ابوبکر دا خبره ټیک ده دا کسان چې سره دغه کو وجنو یې سره دې باندې نوالو کېدای شي مسلمانان چې پرېږدو د عمر فیصله وانغسته رضی الله تعالی دور د فس عمر را روان دی رضی الله تعالی عنه او دې دوانه ناس دی ابوبکر صدیق رسول الله مبارک ناس دی یو بل لاسونه کې لاسونه چولې ناس دی او جاړي عمر چې راغی یا رسول الله ولې جاړې که جړه څه خبرې ماته چې زمو جړم او که داسې خبره یې جړه نه نو بیا مړه تو وینې زه خپل شکل د جړه جوړ کړم هغه وی که عمر نو نن به عذاب راغلی موږ ټول پای کې شریک خو د عمر د وجه الله تعالی موږ ټول بچ کړو الله تعالی ته د عمر فیصله خوښه چې کافران ټول شي قیدیان ختم شي او موږ په یبل کې مصلحت غن الله وینا د عمر د فیصله زما خوښه رضی الله تعالی فیصله زما د چا خوښه د عمر فیصله به خوښه ماشاء الله زکه چې کله ګندګي تل رکه بار لرکه نه سندل رکېږي نبي او بل شي لاندې مضبوط اړه مې کې سو سر راوال او بس په لريګه سیدیا ها وی الله کریم د عمر د وجه الله رحمو کو عذاب رانه واست خو به هر حال په دیم کال بیا جنگ خودو شو او پای کې 70 صحابه کرام شهیدان شو او 70 په قیدیان شو وی دا د بدر غزور چې الله تعالی است دی ولې قیدیان نو قتل کړي ولې نو چپه کړي سید کنه بعد احد کې الله بیا زور ولا ورک چې دی قیدیان ولې نو مردار کړي داغه مقابله کې الله زورنه ولا ورکړه احد کې ول سکه لګه زورنه ولا ورکړه سید کنه الله تعالی ډېر کریم ذات دی ډېر کریم ذات دی غین روستو اسلام ته کوم تقویت ملو شو ډېر عزت ملو شو کافران چې کوم واپس لاړ غوسو د افغان نډک هغه چې کوم سوچونه فکرونه کړی دي هغه د احد د پاره کړی بیا هغه کې سناس ولیکن هغه کې مله بیا هم مضبوطه سپېړه ور کړی ده په هر حال من کان لله کان الله له اوس راځي چې ورزو از یغشیکم النعاس امانه منه نشکل دې دغه میدان کې نو کله چې دا شیطان وسوسه واچول په دې الله تعالی فرکالی راوسته فرکالی نه مضبوط خوب دی او انسان ویخي دې ته فرکالی دا به الله تعالی راوسته دې سړي ته یو قدرتي سکون میلو شو هم زیاده چې کله فرکالی لاړه دی بالکل پرشو انسان د شي راپاسې کنه پرشي تازه صحابه وي مونږ به جنگیدو په میدان کې وای زموږ د لاس او تور غورځیدا وای دا دوران کې لمغه پر کړی راو چې کافر مخه لراتله مونږ به دا مقابله کوله او نور چې مونږ کله جنگیدو تور غورځیدا او چې کافر براغي مونږ به دا د پاده ځان نه کول شو لکه دا پر کړی نو دا دغه په الله تعالی راوستو او د شپې الله تعالی بهترین باران وکړ خبره ده باران شو خسته باران شو او برال خمده داري لاندې ورالي تینا غرا واشتي خیموس کړي او د سونه مکل چاته چې ضرورت هغه په خپل کار وکړو ویس کړي خمده داري او د شوګه میدان چې کړه او ته مضبوط شو په واغستا کچا شګه خپل نه کنه چې بو وحي بیا خپلې او چې کوم کافران زه هغه ما کافران په مسلطو ال توبلاړه ازه وته خړې شو ارزه وته وو شو چې بخپا قدم بیا غشته خو دلبه او دې وخت قدم غشته خو په مضبوطه ده بس دې طرف وسطوره او سب الله تعالی فرکاری راوستو هغه چې کله لار نور مضبوط شو خپرش او سو سره پرشته بس مړ سم کار وکړه یاره خراب کړو صحابه وي موږ به یو کس اراده وکړه چې د اثر و زمانه مخکې به یا هوا شاته لاړه خراب پرارې سره ته نه پېټ الله تعالی پرشته راځي دا سیکړل چې وې تم بول
کوسې ته نه خطا کړه په طرف یې نه کتل. اوس هم دې ته خپل تاریخ یاد دی چاته دا چې کوم دغه یاران دي الله تعالی چې امداد وکړو څه امداد یې وکړو ماشاءالله. بدریان صحابه او د بدریانو الله تعالی راضي دي. بدري صحابي چې کوم شان دی د بدر صحابه کرامو چې کوم شان دی. حاتب ابن ابي بلتعه صحابي دی دا واقع ان شاء الله را روانه ده هغه ډېره عجیبه ده. به هر حال دغه معرکه وشوه اسلام ته الله تعالی قوت ورکړو. دلته دغه فرقاله او د باران ذکر دی آیتونو کریمو کې کوي. اذ یاد کها وحی یغشیکم النعاس چې کله پټ کې تاسو الله تعالی النعاس په معمولی خوب باندې یا فرقاله باندې امانتن د فار د امان دي ته امر شو بیا کنه مضبوط شو. من خد الله تعالی طرف نو ينزل الله تعالی علیکم پتا سو باندې من السماء دورنا ما انو بو باران راغی لیطهرکم د پاره چې تاسو الله تعالی فاکی به په دې وو سره ويذهب بوزي لري کی عنکم استاسنا رجز شیطان په لیدې د شیطان وسوسه د شیطان دوړه باندې وسوسه ختم شي او په دې څه شو ختم شو. ولی یرب یت د پاره چې کلک پټیو لګی على قلوبکم استاس قلونو باندې ربط القلب امراغي مضبوط شو. ويثبت به الاقدام او مضبوط کی استاسو قدمونه چې قدم مضبوط شو او چلیدا کنه لګ وخت لري کار شو. الله الله بس ته یا الله زموږ راضي شه. الله د ملګرو د ناس تقبل کړي دله جن کې مال خالق برکتونه واچي. الله ټول پریشانه ختمه کړي ضرورت جیس واشد الله تعالی برابر زم حال باندې الله رحم وکړو. څومره حاضرین د الله تعالی دې پریشانه ختمه کړي دله دوه جهان هسته کړي زندگی دراز فراح کړي. الله زموږ راضي شه. ټول مسلمانان څومره پریشان کې الله ټول پریشانونه وباسي. بیمارانو الله تعالی شفا کامله عاجله ورکړي. وصلى الله تعالى على خير